نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یو کس په ځنګل کې ولاړو او هغه ته مخامخ ډیر زیات یو بد صورته یو بد شکله انسان وروته. دا کس هغه بد صورته انسان ته وی اے انسانه ته څوک یې ورته وایي، زه خو تا نه پېژنم، ته څوک یې؟ نو هغه بد صورته انسان ده ته وی زه ستا بد عمل یم. دی ډېر زیات ویرېده او هغه ته وی ستا نه به خلاصي څنګه وي، ستا نه به نجات څنګه وي، ځکه چې ستا نه زه په دنیا کې دومره ویرېدم چې ته زما بد عمل یې، نو زما به په آخرت کې څه انجام وي، زه به په آخرت کې څه کومه. نو ښه دا چې زه ستا نه د نجات ذریعه په دنیا کې وغواړم او ستا نه د هغې تپوس په دنیا کې وکړم، نه کې په آخرت کې، او دوی ستا نه به زما خلاصي څنګه وي. نو هغه بد شکله انسان د دغه بد عمل ده ته وی ته په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دواړو جهانو په سردار باندې درود شریف ډېر زیات وایه په کثرت سره، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الصلاة علی نور الصراط، چې په ما باندې درود شریف ویل دا د پل صراط نور دی، پل صراط ته ځان له نور جوړول دی. ومن صلى على يوم الجمعة 80 مرة، او کم انسان چې په ما باندې د جمعې په ورځ باندې 80 کرته درود شریف ووایي غفر الله له ذنوبه، الله رب العالمین به د ګناهونه معاف کړي. څومره ګناهونه به یې معاف کړي؟ 80 عاما، د 80 کالو ګناهونه به الله معاف کړي. دا وړه خبره نه ده، ډېره غټه خبره ده چې د 80 کالو ګناهونه الله رب العالمین تا ته معاف کوي په 80 کرته درود شریف باندې د جمعې په ورځ باندې. دلته کې یو خبره ډېر افسوس سره کومه چې مونږ د جمعې پر ورځ باندې وختي مانځلې ځونه، وجه زمونږ د بدقسمتي زمونږ دغه ده. اکثر امام خطبه شروع کړي، مونږ په ترخ کې جانماز رانیولو رامنډې وهو، اکثر پکې د خلکو نه لومبي رکعت هم لاړ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په ما باندې درود شریف را لېږل وي داسې دي لکه الله رب العالمین به ستاسو 10 ګناهونه معاف کړي، 10 په ستاسو درجه اوچتوي. الله رب العالمین ګناهونه معاف کړي د انسان. یو کس په او پر رسول الله مبارک باندې درود شریف نه وي، یو پیرا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولید، رسول الله مبارک تر مخ مبارک داسې واړو، دا انسان راتاو شو، ډېر زیات خفه شو، وته د الله رسول وایي ته ما نه پېژنې څه؟ وته موږ خو د علماو نه اورېدلي چې رسول الله مبارک خپل امتیان د هغوی د میندو نوم زیات پېژني. وته علماو څه ویلي دي؟ علماو حق ویلي دي. خو په ما باندې چې کوم انسان څومره درود شریف وایي وي زه حقا هغه انسان پېژنم، د هغې نه زیات نه پېژنم. دا انسان پوه شو چې زه خو په رسول الله مبارک باندې درود شریف نه وایم. حقا انسان ځان له دغه معمول جوړ کړو چې د ورځې به 100 کرته درود شریف په رسول الله مبارک باندې وایي. څه موده تېره شوه بیا رسول الله مبارک په خوب کې ولید، الله رسول ورته وفرمایل او زه تا پېژنم اوس، او ستا شفاعت به هم زه کوم، او الله رب العالمین ده به زه ستا لپاره دعا هم کوم پر ورځ د قیامت. زما عزتمندو ویل کېږي داسې چې کله دا اوښ په مستۍ کې راشي، په مستۍ کې نو 40 ورځو لپاره بیا دې ګیا نه خوري د خوشحالۍ نه، د 40 ورځو لپاره کو ته په ده باندې د مخکې په نسبت باندې زیات بوج ورچې هغه هم دله دې په خوشحالۍ وي. دا ولې چې د اوښ د ده په زړه کې د محبوب یاد راغلی دی، د زړه ته محبوب راپروتلی، چې یو ځناور دومره مینه محبت خپل محبوب سره کوي چې د هغه لپاره 40 ورځې ګیا پرېږدي، 40 ورځې د مخکې په نسبت ډبل بوج اوچتوي، نو موږ ته باندې څه شوي دي؟ مونږ به څه کوو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله رب العالمین فرمایي چې ای پیغمبره د قرآن کریم آیات دی چې قل ان کنتم تحبون ووایه د خلکو ته چې څوک الله سره مینه لري هغه به ما سره مینه لري. مطلب کو ته دا وایه چې یاره زما الله سره مینه ده مینه ده مینه، او ستا رسول الله مبارک سره مینه نه، نو الله وایي د انسان ته ووایه چې ته دروغ وایې، ته کذاب یې، ته دروغجن یې، او لعنت الله علی الکاذبین، په دروغجن باندې الله وایي زما لعنت دی. کوم انسان چې د 4 خبرو دعوه کوي او بیا په حق 4 خبرو پسې د 4 خبرو باندې د عمل نه، دا انسان پر 4 خبرو کې دروغجن دی. پای کې لومبۍ خبره دا ده کو یو انسان وایي چې زما جنت سره مینه ده، محبت ته جنت سره د مینې محبت دعوه کوي، خو دا انسان نیکي نه کوي، دا انسان دروغجن دی. دویمه خبره
خو کوم انسان دا وایي چې زما رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه محبت دی، خو دا انسان د رسول الله مبارک سره د مینې محبت دعوه کوي، خو د علماو صلحا سره د مرګیتیا نشته، دا انسان هم دروغجن دی. دریم نمبر، کوم انسان چې دا وایي چې زه جهنم د اور یریږم او جهنم د اور نه د یریدو دعوه کوي او دا انسان ګناهونه نه پرېږدي، ګناهونه، دا انسان دروغجن دی. څلورمه خبره، چې کوم انسان دا وایي چې زما الله سره مینه محبت دی او الله سره د مینې محبت دعوه کوي او دا انسان په تکالیفو باندې صبر نه کوي، شکر نه وباسي، دا انسان دروغجن دی. زموږ عزتمندو، موږ له پکار ده چې موږ د الله رب العالمین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت او عشق پر خپل زړه کې کینو. کله چې دا محبت او دا عشق د زړه ته کوشو، قسم په خدای کو بیا موږ ته دنیا ښکاره شي، بیا به صرف او صرف آخرت ته مخې. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق د هغه سره د مینې محبت متعلق یو څو خبرې وي، ان شاء الله العزیز چې الله رب العالمین د موږ لپاره په دې خبرو عمل توفیق راکړي او تاسو له عمل کولو توفیق درکړي.